یو جاهل بیان کولو. جاهل چا بیان کولو؟ یو جاهل بیان کولو. هغه وی چې د دنیا نه په ګناهونو باندې لتاړ لاړ شي، هغه ځای کې رسول الله ناسته او د تاسو شفاعت وکړي. زه درته یو روایت وایم، زه درته یو روایت دی رسول الله بیان کړ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو روایت تا چې په ورځ د قیامت باندې کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حوض کوثر باندې ناست وي، ښي طرف ته به ابوبکر صدیق وي، ګس طرف ته به فاروق اعظم وي. نبی علیه الصلاة والسلام به جامونه رډه او دې صحابو له به ویر کوي او دی به پر خپلو امتیانو باندې سکي. توجه کوي دې روایت ته. نو چې کله هغه خلک راشي چې هغه ټول عمر د الله او د الله د رسول په دشمنۍ کې تیر کړی، ګیرې کلولې ګیرې سې کول. ګیره کلول خو موږ ته ګناه نه ښکاري. ګیره کلول ګناه ده؟ ګناه ده؟ ګناه نه ده. ګیره کلول ثواب ده. څه شی ده؟ که ثواب نه وي نو موږ به کلولې نه کړه، خو معلومیږي دا چې ثواب ده پکې. نو دغه روایت کې رسي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د دغه خلکو نه انکار وکړي چې دا د ما امتیان نه دي، دا لرې کوي، دا د ما امتیان نه دي. ودې الله بندې دا مونږ په کوم اوږد خوب باندې اوده پراته یو. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژوندی و، مور بی حضرت عایشې ته فرمایي او حضرت فاطمې ته فرمایي، ورته ای فاطمې ته که څه غواړې دلته د ما نه وغواړه، په ورځ د قیامت ته ګورې زه ذموار نیمه. صحابو ته رسول الله فرمایي، ورته ای د ما صحابه کرامو، ورته ورځ د قیامت دومره سخته ورځ ده، ورته پته نه لګي چې الله به ما سره څه کوي او تاسو سره څه کوي. او موږ ته خلک دا خبرې کوي چې یاره جي رسول الله به شفاعت کوي، رسول الله به شفاعت کوي. دلته چې د ما دل او دماغ سي ایزاغه کوم، زنا د ما نه ده پاتې، چغولي د ما نه ده پاتې، غیبت د ما نه ده پاتې، ګیره کلول د ما نه دي پاتې، پردی مال خوړل د ما نه دي پاتې. مړه داسې یوه ګناه نشته چې زه یې کوم نه او زه به بیا په ورځ د قیامت باندې زه د رسول الله د شفاعت په تمه یم. مړه سوال نه پیدا کېږي چې رسول الله د ما تا شفاعت. مونځ مه کوه، روجې مه نیسه، زکات مه ورکو، حج مه کو، جهاد له مسه، مونځ مه کوه، یو عبادت مه کو، رسول الله به تا شفاعت. سوال نه پیدا کېږي. قسم په خدای دا مونږ خلکو دوکه کړي یو. یاره جي بس اپله هېڅ هم نشته. مړه دا د مشرکانو عقیده وه. نبی علیه الصلاة والسلام په مکې کې پیدا شوی و او مکه ډکه وه د مشرکانو نه. د مشرکانو دا عقیده وه چې کله د مونږ سترګې پټې شي اپله به یې هېڅ نشته. بهرحال عزتمندو الله ته مونږ توبه طایب شو. یا الله ما خو ماضي ډېره ګډه وډه تېره کړه. یا الله د مرګ خو هېڅ پته نه لګي. مرګ یو ناګهانه شی ده. په مرګ کې خو د چا هم اختلاف نشته، نه پکې د بریلي اختلاف شته، نه پکې د دیوبندي شته، نه پکې د پنجپیري شته، نه پکې د وهابي شته. فرعون یو لوی بادشاه د ځمکې په سر باندې تیر شوی او د خدایۍ دعوا یې کړې وه چې یاره فرعون وی چې انا ربکم الاعلی، زه ګورې رب یم، زه لوی رب یم. موسی علیه السلام ورته وی په کلار کې نه ته رب نه د مونږ رب چې کوم دغه پاس په اسمانونو ده. ایسته موسی علیه السلام سره جړب جوړ شو. فرعون د خدایۍ دعوه کړې وه. فرعون وی چې زه خدای یم، خو ګورې په مرګ کې د هغه هم اختلاف نو. نمرود یو لوی سړی تیر شوی ده، ابراهیم علیه السلام سره ټکراویدو. ابراهیم علیه السلام نمرودیانو له ټول قوم له ابراهیم علیه السلام شکست ویر کړی. نمرود ځان ته سوي، خو ګورې په مرګ کې د هغه هم اختلاف نو. مرګ یو ناګهانه شی ده، ناڅاپه به په ما تا باندې رسي دا مرګ، خو چې څومره ناګهانه ده څومره ناڅاپه ده دومره تېنه ما تا ډېر په غفلت باندې پراته. عزتمندو قرآن ته کینو، د رسول الله د احادیثو ته کینو. قاري صاحب دلته د خپل وس مطابق کوشش کوي، طالبانو ته درسونه کوي، تاسو ته درسونه کوي، د قرآن ترجمه درته کوي. دا یاد ساتئ عزتمندو، د نجات کتاب او په ورځ د قیامت باندې د کامیابۍ کتاب هغه ګورئ قرآن ده. چا چې قرآن زده کو په دې باندې زندگی تېره کوي. قرآن زده کول خو مړه غټه خبره ده، قرآن زده کول خو ډېره غټه خبره ده. ما او تا سره دومره ټیم نشته چې قرآن په ناظرۍ باندې وي. مسلمان دومره یو ذلیله قوم ده او دا مفسرینو علماو لیکلي دي چې نن سبا د مسلمانانو د زوال ډېر اسباب دي، ډېرې وجې دي، خو یوه لویه وجه د مسلمانانو د زوال د ښکته کېدو هغه دا ده چې مسلمانانو د الله کتاب شاته غورځولی. هر څه دپاره ما او تا سره ټیم شته، قرآن دپاره ټیم نشته.
یاره جی دی ما مونږ په جبه نه راوړي یاره جی والله چې مازغه مې کار نه کوي پټوار خانې در نه والله که پاتې دي بوډا شوې پکټ شوې خو ټول ریکارډ درته معلوم ده د خپلو ځمکو د خپل د بچو د ایسو درته ټول ریکارډ معلوم ده دا خبرې در نه هېرېږي نه یاره جی بس په قرآن مې ژبه نه راوړي والله بس څوک یاره بس مازغه مې اوس کار نه کوي قسم ده که دا حضورونه دي ګورئ دا یاد ساتئ دا فضول خبرې دي کم سړی چې قرآن په ترجمې باندې نو ازده یې نه کو د دا آخرت ګورئ ګډوډ ده دا یاد ساتئ پرې باندې با کېره د علماو فتوی دي چې کوم سړی قرآن په ترجمې باندې نه زده کوي د ده زندګي څه زندګي نه ده ځکه قرآن د الله د طرف نه یو قانون ده او کله چې یو سړی د الله په قانون ټیم نه تېروي دا سړی ناکام ده تاسو دا خیال بعضې کسان دي مونږ دوبۍ او سعودي عرب ته سي نو کم خلک چې په سعودي عرب او په دوبۍ کې پاکستان نه یادو پاکستان خو یو ډېر پس ملک ده ځکه دلته قانون شته نه د دوبۍ او د سعودي عرب خپل قانون ده که چیرې هغه ځای کې یو پاکستانی د دوبۍ او د سعودي عرب په قانون ټیم نه تېروي تاسو څه خیال دا به ورته ژوند تېر کړي هېڅکله نشي تېرولی کله چې یو سړی د الله په کتاب باندې د الله د قانون مطابق زندگی نشي تېرولی دا سړی په آخرت کې ژوند نشي تېرولی د دې سړي آخرت چې کوم دغه بېګړه الله دې موږ معاف کړي عزتمند